السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خپل کړی و یو امید لرم چې تاسو ټول به او خوشاله وئ ژوند په مازو کې به باجوړ کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه کاري محمد الیاس شهید ډېر زیات بېدلتیا سره قتل شوی کاري محمد الیاس شهید ښځه ډېره زیاته جاري وایي زما یو بچی دی هغه هم یتیم پاتې شو کاري محمد الیاس چا قتل کو په څه وجه یې قتل کو ښځې یې ټول حقیقت راښکاره کړو ښځې څه خبرې کړي دي که چېرې تاسو د ښځو د خبرو نه ځان خبرول غواړئ تر اوسه پورې زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی کومه زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي محمد الیاس باجوړ کې ډېر زیات بېدلتیا سره قتل شوی او ډېر زیات ظلم ورسره شوی او بیا هغه قتل لا په داسې قسمه نوم ورکړی شوی و چې دا نامعلومه کسانو قتل کړو دوستانو دا نامعلومه کسان به اخر کله معلومیږي چې دومره خسته خسته ځوانان قتل کوي اخر د کاري محمد الیاس ګناه دی خو چې د دوی ګناه څه وه دوستانو ښځه یې ډېره زیاته جاري وایي زما یو بچی او هغه هم یتیم پاتې شو زه د حکومت نه دا ګزارش کوم چې زما د بچي خلچه ومني ځکه چې زما خو یو خاوند و هغه به زما د بچي لپاره ډېرې سختې تېرولې زما د بچي زندگی به یې ښه کوله خو اوس په زما د بچي زندگی څوک ښه کوي دوستانو کاري محمد الیاس سره ډېر زیات ظلم شوی دی د هغه په حق په باجوړ کې ډېر زیات احتجاجونه وشول بیا ورسره حکومت فیصله وکړه حکومت یوه خبره ومنله او ورته ویلي دي چې په لسو ورځو کې به دننه د محمد الیاس قاتلان ګرفتار شي الله دې وکړي چې قاتلان ګرفتار شي او خبرترینه سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام